د غیر شرعي رسم او رواج چې کوم دی د هغې خلاف نن په بریکوټ تحصیل کې چې کوم ګرینډ قومي جرګه جوړه شوې ده نو تاسو ګورئ چې دلته کې یو لوی کنونشن شو یو لوی اجلاس شو چې په هغې کې د علاقې مختلف علما کرام چې کوم دي هغه راوخته شو دغسې په دې کې نورو خلکو هم په دې کې شرکت وکړو په ګڼ تعداد کې او دا هڅه او دا تهیه کړې ده چې په بریکوټ کې چې کوم دی کم از کم د خپل تحصیل د لیوله پورې به موږ په دې باندې کار کوو او دغه غیر شرعي یا غیر ضروري چې کوم زموږ په معاشره کې کوم رسم او رواج دی کوم چې په ودونو کې کېږي کوم چې په غمونو کې کېږي نو د دغه خلاف چې کوم دی موږ به یو ناهي عمل جوړو او باقاعده به په هغې باندې بیا عمل کېږي دغه رنګ په دې اجلاس کې په دې کنونشن کې باقاعده یو لیست هم پیش کړی شو یو تجاویز چې کوم ولا هغه هم پیش کړی شو او په هغې باندې به د دې علاقې د علما کرام نه باقاعده تجاویز چې کوم دی هغه به اخیستلی کېږي یا واخیستلی شول تاسو په دغه پروګرام زموږ د ایم پی نیوز په سکرین باندې براه راست هم کتلی او اوس هم موږ دلته د یو څو مشرانو سره خبرې اترې کوو راځئ چې دوی په دغې حواله باندې څه وایي بلکل جی دا د تحصیلي په ریپورټ هغه مشران دی چې کوم د چا په مشرۍ کې یو دغه جرګه وشوه دا ګرینډ قومي جرګه ده او په دې کې د هرې جرګې مشران چې دي هغه موجود دي نن د دوی باقاعده دغه کنونشن شو چې علما کرام په دې کې انوایټ ول او باقاعده د هغوی نه تجاویز واخیستلی شول مخکې به صلاح عملي زموږ سره د قومي اصلاحي تحریک چې کوم مشر دی فضل منان صاحب هغه سره موجود دی صدر صاحب ډېر وخت ستاسو د کوششونو روان دي نن پکې باقاعده یو لوی اجلاس وشو علما کرام پکې شرکت وکړو څه تجاویز راغلل او مخکې صلاح عمل دی بسم الله الرحمن الرحیم مظفر شاه صاحب تاسو ډېره مهرباني شکریہ چې تاسو دې پروګرام لاله او دا ریکارډ کو بلکې تاسو زموږ هر پروګرام ریکارډ کوئ او د خلکو ته رسوي نننې پروګرام چې زموږ کوم شو دا صرف علما اجلاس علما کنونشن او موږ صرف علما راوخته خو په دې کې د علاقې بعضي مشران هم کوم نه کړی هغه راغلي نو نن شکر دې ډېر ښه خپل استفاق استشو ډېر ښه بسم الله کبه او شو علما صاحبان لکه موږ خپل تجاوز راکړل موږ هغه علما صاحبان کبه لکه نمبر هم واغسته نو موږ په دې خپل کمیټه کې کبه لکه هغه علما صاحبان داغي سمرګری کبه لکه شریکو د دین علاوه د سټپ زموږ د تاسو لایمل خبرو په بیا زموږ د سټپ دا چې ان شاء الله بیا لکه موږ د علاقې په سطح تحصیلي بریکوټ په سطح کې څومره لکه دا مالدار مخیر حضرات دي داغه د هر ځای په تعلق ساتي نو موږ به دا غوښم دغه شان یو ګرانډ جرګه کبه لکه راغواړو او دا غوښ سره به کبه لکه دغه شان یو نشته موږ غوښ کوو دا غینه بعد بیا درم پروګرام به زموږ دا چې را موږ د زنانو په سلسله کې پای کې مثلا مشوره کوو کې نو چې په دغه سلسله کې څه کومه طریقه اختیار کو دا غوښنه یو تنظیم جوړ کو او کا مدرسو په ذریعہ د سکولونو د استادانو او مشرانو په ذریعہ لکه دغه په توګه کبه لکه دا مزید چلو ان شاء الله اوسم څه د درې میاشتې لګي نور مزید کم ټایم لګي خدا دغه ان شاء الله زمونږ مهنت او کوشش په جاری او د کامیابی تر څو خو دې خلکو په شرط دي چې د علماء او خلکو سره تعاون ان شاء الله د قومي چې کوم اصلاحي تحریک ترجمان شاه حسین واچر سره موجود دي ګرنده یو دغه تجاوز دا هم راځي اکثر مونږ چې د قسم ویډیو ورکونو اوس په دې ستاسو په دې کنونشن کې دا خبره وشوه چې په دې کې د زنانو چې کوم دی دغه پکار دی او موږ به کوم نمائندګي پکار د پاره طریقه دا تاسو ورکوي تاونه بغیر ناممکن ده په دغه حواله تاسو سوای بسم الله الرحمن الرحیم اول خصوص د سمرا صاحبین چې تر غلي میډیا والا دغه شکریا د کومه د علماو د نور کوم عوام چې راغلي دغه شکریا د کومه خصوصا چې د ایم پی نیوز شکریا د کومه چې څنګه ټول سمرا پروګرامونه چې شوي دي نو هغه عوام ته هغه خپل سکرین په سترګ باندې خودري دي نو خبره ده چې نن چې کوم پروګرام وشو الحمدلله دا
یو داسې پروګرام وشو چې دې ته علما راغلي او نور عام عوام راغلي او زیات تر زموږ د علماو لپاره دا پروګرام کړو او ان شاء الله چې کوم چې تاسو ته خبر وکړه د زنانو د دم ضروري ده دا مونږه مدرسو باندې د زنانو په مدرسو باندې ان شاء الله مونږ زنانه به خیری څنګه ګرځي هغه ته هم چې دا پیغام مونږ رسو او نارینه ته هم رسیدلې دي زیات تر خبر په خلک داسې کوي چې نارینه چې دین او دا شی ټول د زنانو پر هغه کې اختیار کړي نو زما په خیال باندې څنګه یو مولوی صاحب کې دا خبر وکړو چې یو سره ځان ته نارینه وي او تر کور مشري نو دا خځل اختیار د سينور کې مشوره وکړي خو نور به مونږه داسې رواجونه د خځو په لاس کې نور کو چې هغه مونږ په غیبه باندې زمونږ قام بدناميږي په غیبه باندې اسلام بدناميږي نو ان شاء الله چې زمونږ د علماونو د عام عوامو او بیا خاص کر د میډیا ولنه دا امید دی ان شاء الله چې زمونږ پیغام به هر کور ته او هر کلی ته ان شاء الله پوره دنیا ته ودار سي چې کوم مسلمانان دي او هغه غیر داسې رسم او رواج کوي چې هغه د اسلام نه خلاف دي او موږ ته په نقصان رسي نو ان شاء الله زموږ کوشش دی د دوی په مرسته سره چې هغه موږ ختمو کړو خیر ان شاء الله بچا تاسو ډیر زیات مننه اصل خبره ده چې دا نننې پروګرام به صرف مثال والو چې دا نننې پروګرام زمونږ د مرګري د مبارکۍ مستحق دي چې دا نننې پروګرام انتهایی په کامیابی باندې شو ځکه چې زما خل 90% علما و دي تحصیل ته راغلي دا زمونږ څنګه ولې پروګرام چې دا کامیاب شونه مخکې دا امید ده ان شاء الله الله نه دا امید کو بیا ان شاء الله چې دا مونږ چې کوم حل زری شروع کړی دی او کوم زموږ پروګرام دی او کوم زموږ د رسم او رواج خلاف لګیایو دا ان شاء الله الله پاک 100% نافذ کوي او چې تاسو تعاون دا سره یو د قام تعاون دا سره ان شاء الله یا د هغه مشرانو چې په دې کې سټرګل کړي دی او د هغه مشرانو چې څوک بری کې لوی ستړي کوي لګیا ده ان شاء الله تعالی کوم چې ښکارا خبره ده کوم چې ښکاری الحمدلله په دې کې خد کافي حد پوري چې زموږ مشران دي او جرګي دي هغه کامیابی شوی دي او روان پرمختګ باندې چیرې مطلب د کافي حد پوري باغه په دی باندې نور هم چې کم دا غو سټرګل هغه جاری ان شاء الله تعالی او دا کم غیر رسمي دغه چې دي دا کم غیر اسلامي کم کارونه چې خلک کیږي لګیا دي څنګه په معاشره کې کوي او لګیا دي ان شاء الله تعالی د دې خاتمه وکړو خیر سره او مستاسو په ډاډ باندې د علماء د دې خلکو او ټول خلکو ته تاسو په دغه باندې ورته دا یو میسج کوو او دا یو ریکوست ورته کوم چې مطلب دا په دې کې زموږ د مشرانو او زموږ ټول خلکو چې دی هغه مرسته وکړي چې دا کم غیر دغه چې دا ختم شي مننه انجینیر شرافت علي صاحب سره ولر دی انجینیر صاحب سوای زین نه چې کم کنونشن شو له مامور وخته مخکې صلاحي عمل دی او کامیابی تر کم حد پورې دا سوای چې دا کم سټرګل او دا کم ستړي چې تاسو شروع کړی دا نو د خلکو سره ریسپانس ته دغه غره خبرو کوي بسم الله الرحمن الرحیم بچاجي او استاد د نیوز ډیر مننه استاد په وجه باندې زموږ د میسج دی نو ګډ ته ورسېدو او رسی نو او استاد شکریا ادا کوم نن دا غیر بعد نن چې کم دلته علماء کرام راغلي ول نن چې کم معززین راغلي ول د پارټیانو مشران راغلي ول دا غو شکریا ادا کوم او دا د یو ورځې کار نه دی دا رواجونه چې دینو دا په دې باندې قانون وتی دی او دا رواجونه رخصوي دي دا په یو ورځ کې په میاشي په کال کې هونه ختميږي خو دا کم د جرګې مشران چې دي یا دا کم معززین چې راغلي ول دو سټرګل شروع کړو او بیا خاص کر د جرګې منبرانو دا په ځان باندې لاګو کړل دوی هم چې ډیر زر به چې ان شاء الله د دې غلط رسم او رواج الله موږ به خلاص شو او پکار هو دادا هغه وجه دا چې موږ ځانته مسلمان وایو خو عمل د انوانو په دغه کو د جهیز په شکل کې نو ان شاء الله امید لرو او دا کم غن چې په دې زوم په دې رواجونو کې را دنه شوی دی دا به ډیر زر ان شاء الله به ختم شي په مختصر الفاظو کې نن چې کم کنونشن شو یا مخکې صلاح عمل دی څومره تر کامیابی ترلاسه کړو د دې حواله ته خبرو بسم الله الرحمن الرحیم شاسب تاسو ډیر مهرباني چې تاسو په خدمت چسپی له دا کوم د معاشره د قوم د خبره ده تاسو دغه موجودګي او تاسو دغه چې دلچسپي د دې خبرې عکاسي د چې تاسو په دې معاشره د ټیکولو کې تمام سره مرګرتیا کوي نو تاسو څنګه چې تاسو ته پته لري چې درې ماشوم په دې کې لګیو چې د جرګې کوو چې د دې کې ټول
علماء کرام موږ راغون کړی دي او نن چې تاسو کته پسونه علماء کرام دا زموږ لونلای کنونشن د علماء کرام چې پای کې د تقریبا د 240 جماعتونو تحصیلي بریکوټ کې د امامان صاحبان د دې نه علاوه چې کوم نو د غټ غټ ایمان د تحصیلي بریکوټ داراله او د خپل تقریرونه وکړو او د موږ کوم تجاوز ورکو د مرګ او د وادونو په اړه کې دا سره د 100% اتفاق وکړو او د دا وعده وکړه چې موږ به ان شاء الله خپل کې مشوره وکړو او په هر د جمعې په خطبه کې به موږ چې کوم دینو د دې لپاره خبره کوو چې دا غیر ضروري رسومات ختم شي او د خلک چې کوم دي دا ودونه او د پوتګي درشي د اسلام دغه مطابق نو دا ډیر پرمود چې دا ان شاء الله مکمل حمایت هم کړي دویم سټپ زموږ دا چې موږ دا وایو چې دینه پاس ان شاء الله موږ دویم دا چې یو سیمینار یو ورکشاپ ټایپ پکو چې پای کې به د تحصیل بریکوټ ټول چې کوم دي علماء کرام پای کې سیاسي خلک سماجی خلک صحافیان او د څومره تنظیمونه چې د مشران راځي او غیله به موږ یو انتظامی افسر یا کمشنر هر څوک چې دا سړی به راځي ان شاء الله غیله به غوړو او هغه به موږ چې کوم دي په هټه پیمانه باندې ستبانه وکړو او دا غیر پس بیا موږ فیلډ ته ځو کلی په کلی به ګرځو ان شاء الله دا پیغام به خورو ډیر مننه د کلونو راسي را روان غیر ضروری او غیر شرعي رسومات ختمول په لږ وخت کې آسان کار نه دی د مشرانو دا تهیه کړی دا چې موږ به دغه غیر ضروری او غیر شرعي چې کوم رسم او رواج دي د خلاف په دغه جهاد جاری ساتو او خپل کوششونه وکړو تر یو بل پروګرام پورې مال اجازه راکړئ د تل پاتې خدای پاک